نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا یوسلسم نمبر آیت دی د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ذمہداری او فریضه بیان شوا چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. په دې رکوع کې هم الله پاک د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ذمہداری امر بالمعروف او نهی عن المنکر ذکر کړي. په دې رکوع کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت ذکر کړي چې د دوی دا امت په تمام امتونو باندې بهتر دی ځکه د دې خدمت او کار امر بالمعروف دی نهی عن المنکر دی ایمان بالله دی او د دې دریو سيزونو د وجینا د نبی علیہ السلام امت ته په تمام امتونو باندې فضیلت او شرف حاصل دی. په دې آیت کریمه اولنی د دې رکوع کې کنتم خیر امه اخرجت للناس د دې اولنی مصداق د نبی علیہ السلام په امت کې صحابه کرام دي ځکه قرآن نازلېدو په وخت کې د نبی علیہ السلام سره ملګری او مؤمنان صحابه نو دا آیت کریمه فضیلت د امت محمدیم خي او د نبی علیہ السلام د صحابه کرام فضیلت هم خي. اے صحابه کرامو اے امتا په دغه دور کې خو امت د نبی علیہ السلام صحابه تاسو بهترین امتی او دا زمون ایمان دی چې د پیغمبرانو نه بعد پاک خلق په مقدس مکه صحابه کرام تیر شوی دي زمونږ ایمان د دې آیت کریمه مطابق دی. بل الله پاک په دې رکوع کې فرمایي چې تاسو ایمان باندې ثابت قدم اوسئ ځکه چې مخکنی بل الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او مؤمنانو ته تسلی ورکړي او د اهل کتاب مغلوبیت ذکر کړي لن يضركم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ دی تاسو د تکلیف در رسی معمولی تکلیف بدر کئ او کچری کله مقابله او جهاد میدان کې خدمتي نو په دغه ځای کې بیا د اهل کتاب به تاسو تشاکی او پرتیخت باندې بزي. بل الله پاک د يهوديانو رسوایی ذکر کئ چې دا يهوديان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته لیکن دوی د الله رب العالمین مخالفت او نافرمانی کړی دا د پیغمبرانو قتل عام دوی کوي او د دین علاوه د خپل وخت د پیغمبرانو سخت نافرمانی او مخالفت کړو او د موسی علیہ السلام مخالفت او نافرمانی کړی او د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم يهودو نو دیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت او نافرمانی کولا الله پاک فرمایي چې دی باندې به زما د طرف نه ذلت او رسوایی مسلط وي. نو دا د يهوديانو هغه ذلت او رسوایی الله پاک ذکر کوي او بل الله پاک په اهل کتاب کې چې کوم منصفین اهل کتاب دي داغي صفت بیانې چې اهل کتاب ټول یو شان نه دي بلکې بعضی پکې داسې دي چې هغه د الله رب العالمین په صحیح دین باندې قائم دي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په يهودو کې هغه خلک هدایت یافته دي چې هغه ته هدایت ملو شوی دي او هغه په خپل حق او هدایت باندې ثابت قدم پاتې دي. نو د دې آیت کریمه کې امه قائمه مراد
هغه خلک يهود دي چې هغه ته هدایت ملو شوی دي او بیا خصوصا په هغه کې هغه صحابه کرام چې د يهودیت نه د نبی عليه الصلاه والسلام دین اسلام تراوړیدل بیا الله پاک داغي کامیابی ذکر کوي چې دا خلک متقیان او کامیاب دي د الله رب العالمین د طرف نه دي ته بشارت دي. بلکم کسان چې کافران دي په دنیا کې د مال دولت په بنا باندې اسلام نه وروړي لکه مخکې تاسو ته درس کې خبره تیر شوی و چې دغه عیسایان وی چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرګتیا ځکه نه کوو چې موږ سره مشران طرف نه ډیر مال دولت ملاوي دا نه ختمي. الله دغه تردید کوي چې د دنیا د مال دا ضایع کېدو والدي دا ختمېدو والدي دوی سره بوز د مال وی لږ وخت بعد به د مال ختم شي نو که دوی سره د مال شته د دې په وجه باندې د اسلام نه وروړل د وجه نه د دې مال په بنا دي د عذاب د الله پاک نه بچ کیږي. او بل داغي نتیجه ذکر کوي چې کم کسان ایمان نه وروړي د دنیا د جاه او جلال د وجه نه د دنیا د مال دولت په بنا باندې نو دوی ته الله رب العالمین اخرت کې سزا ورکړي. بل کافرانو د مال خرج کول ذکر الله پاک کوي چې کافران کم مال خرج کوي نو په دې مال خرج کول باندې ته څه فایده نه ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو سړي خمزیدار فصلی او پاغي باندې تیز هوا راشي او په دې تیز هوا کې د الله رب العالمین د طرف نه یا سخت هوا راشي نو په دې کې اور راشي نو داغي د وجنه د دې د فصل مکمل اوس وزيږي یا د هوا دومره سخت او تیز وي چې د دې د فصل د هوا د وجنه هلاک شي. اگر چې دنیا کې به د کافران صدقې کوي خو لیکن دوی ته پاغي باندې هیڅ قسم اجر نه ملاوي. بیا الله جل شانه د مؤمنانو ته د يهوديان د دوستانه نه منع فرمایي. مدینه منوره په اطراف کې يهوديان اوسېدل د اوس او د خزرج قبيله د دې سره تعلقات کله چې د اوس او خزرج قبيله اسلام او ایمان وروړو مسلمانان شو نو دی به د يهوديانو سره خپل زوړ تعلقات برقرار ساتل. نو دی يهوديانو به کوشش کو چې د اوس او خزرج قبيله د نبی عليه الصلاه والسلام په مخالفت او په دشمنی باندې راوچته کی دی يهوديانو به ډیر زیات کوشش کو. الله رب العالمین د آیاتون نازل کړل چې دا کافران تاسو سره محبت نه ساتي بلکې تاسو د اسلام او د ایمان دشمنان دي. تاسو کو دوستانه کوي سوا د مؤمنان نه بل چا سره مکوي. لا تتخذوا بطانه من دونکم لا يعلونکم خبالا دا په دوستانه باندې منسي ځکه دي تاسو په تکلیف او په نقصان کې نرمي او سستی نه کوي. تاسو د تکلیف د پاره دي هر حربا او هر قسم کوشش استعمالي بلکې تاسو رازدار نسی مؤمنان نسی ځکه چې تاسو ایمان او تاسو په عقیده کې دوستان دي. دا آیت اگر چې د يهودو متعلق نازل دي او د قیامت دوره چې پورې چې څومره مسلمانان دي دې ټول در الله رب العالمین د طرف نه دا حکم دي چې تاسو مسلمانان د يهوديانو سره دوستانه مکوئ ځکه دا يهوديان تاسو سره په دین کې یو شان نه دي د دې دین تاسو نه جدا دي. دې تاسو دې کوشش کوي چې تاسو د خپل دین نه واړی نه چرتم چې يهود دي کفار دي اهل باطل دي دا غي سره مینا محبت اتفاق دوستانه رشتہ داری دا مکوي ځکه پای کې بس تاسو ایمان نقصان بل دا کافران چې دي دا کافران تاسو سره چې کله ملو شي دیوی موږ ایمان نه وړي دي خو چې کله تاسو نه جدا شي نو دا منافقان يهوديان د خپل منځ کې د یو بل د سره چې ناسي نو ډیر د غصې نه په خپل ګوتو باندې چکونه لګي. دا دومره زیات غوسه وي تاسو په باره کې تاسو دې خلکو سره دوستانه کوي. دا د دوستانه خلک دي ځکه دا خو منافقان دي او دې تاسو دوستانه نه کوي که مخامخ د توي چې موږ مسلمانان یو د دې په دې خلی باندې تاسو دوک کېږي ما بل دا کافران تاسو په تکلیف باندې خوشاليږي او تاسو په خوشاله باندې خپکیږي نو تاسو دې سره دوستانه او تعلقات نه بنشي. نو الله جل شانه فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس کنتم تاسو یې خیر امه بهترین امت اخرجت للناس چې تاسو راوستل شوی د خلکو د پاره تأمرون بالمعروف تاسو به کوم کوي خلکو ته دنه کې وتنهون عن المنکر تاسو منع کوي خلکو له د ګنا نه وتؤمنون بالله تاسو به ایمان لري په الله پاک باندې ولو آمن اهل الكتاب او کچر ایمان نوړه لکتاب لکان خیر لهم دا ډېر بهتر وي د دوی د پاره منهم المؤمنون بعض د دین مؤمنان دي
بعضی پکې داسې چاله کتاب د لیکن ایمان وروړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ تیایا وکړه لکه حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه د ملګری منهم المؤمنون بعض پدوی کې ایمان والا خلق دي واکثرهم الفاسقون لیکن اکثر پدوی کې فاسقان او بدکار خلق دي لن يضركم الا اذى هرگز هیڅ تکلیف نشي در رسول تاسو ته الا اذى مگر د جیب هغه تکلیف بدر کوي وان يقاتلوكم کچر دوی تاسو سره جنگ کوي يولوكم الادبار دی به اړ خپل شاګان تاسو ته ثم لا ينصرون بیا به دی مدد نشي کولی ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا مقرر کړی شوی دی وهل شوی دی په دی باندې ذلت اينما ثقفوا بكم دې کې چې بیا مون دي شي الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر هغه څوک چې اعتماد کو پر سید الله پاک باندې وحبل من الناس او غیزان مضبوط کو پر سید خلق سره بحبل من الله نه مراد په دین اسلام باندې ایمان نوړو په دی باندې ځان کلک وحبل من الناس او د خلق سره صلح او معاهده کړو ځان کلک وباءوا بغضب من الله او دی گرفتار شو مستحق شو په غضب د الله پاک باندې وضربت عليهم المسكنه او وهل شو په دی باندې غریب او محتاجی ذالک بانم دازک بشک دوی چې کانو دوی دي یکفرون بیاات الله دی کفر کوي د الله پاک پایاتونو باندې کله الله جل شانو ته طرف نه چې په کتابونو کې کم د نبی عليه السلام صفات راغلي هغه دی بدلوي د الله پایاتونو باندې کفر دی یا د الله پایاتونو کفر ده چې نبی عليه السلام د الله پاک پیغمبر دی لیکن دې تیر انکار کوي ويقتلون الانبياء بغير حق او دی قتل کوي پیغمبران بغیر حق نه بغیر څه جرم نه ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دی باندې غضب د الله پاک چې دی دا زکه چې دوی عصوا نه فرمانی کوي وکانو يعتدون او دی د حد نه تجاوز کوي ليسوا سواء ندی برابر دا تمام يهوديان په خپل منځ کې من اهل الكتاب بعد ذلك کتابنا امه یو جماعت قائمه چا ولاد دی په خپل دین باندې یتلون آیات الله دی همیشه للی د الله پاک آیاتنا انا الليل فوقت د شپې کې وهم یسجدون او دی الله پاک ته عبادت کوي سجدي کوي یعنی شرک د الله سره نه کوي یؤمنون بالله واليوم الاخر دی ایمان لري په الله پاک باندې او پر ورځ د آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دی حکم کوي خلکو ته د نیکه وينهون عن المنکر دی من کوي خلکو له د ګنانا ويسارعون في الخيرات دی جلدی کوي د نیکه په کارونو کې اولئک من الصالحین او دا کسان چې د نیکانو د جماعت ندي وما يفعلوا من خير او غسل چې کوي دی د نیکینا فلن يكفروه هرگز بدینا قدر پاغي کیو نکړي شي یعنی هرگز بدی محروم نکړي شي د اجر او د ثواب نه والله علیم بالمتقین او الله پاک خفی دی په پرهیزګار او متقیانو باندې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم هرگز بلر نکی د دوینا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم اولاد د دوی من الله شیء عذاب د الله پاک نشي واولئک اصحاب النار او دا کسان چې دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه د پاروي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال داغي سو چې خرج کوي دا منافق دا يهوديان یا مشرکان في هذه الحياة الدنيا په دې ژوند د دنیا کې كمثل ريح پشان د هلاکت دا غاوادي پشان د هلاکور دا غاوادي فيها چې پاغي کې سر يخني یا گرمی اصابت حرث قوم ظلموا اصابت چورسی گدا دا هوا حرث قوم فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې دی ظلم کړي په خپل ځان باندې فاهلكته پس هلاک کی دا هوا د دې دی فصل لرا وما ظلمهم الله او ظلم ندی کړي په دی باندې الله پاک ولكن انفسهم يظلمون لیکن دوی دی په خپل باندې ځانونو باندې ظلم کوونکی یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تتخذوا بطانه من دونكم تاسو من سي رازدار او دوست واس تاسو مؤمنانو نا لا يلونكم خبالا
دې سستینه کوي تاسو سره خبالن په فساد کې یعنی فساد کې چول کې تاسو سره دې سستینه کوي ودو دې خوخ غنی ما ان تمغه تکلیف تاسو قد بدت البغضاء من افواههم فتاقي سره کارشو بغضو کنا د دوی دخلونا وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټوي د دوی سینه غ بغضو کنا ا ډیر زیات لو یدا قد بينا فتاقي سره مون بیان کړی دي لکم تاسو ته الآیات آیاتنا ان کنتم تعقلون کې چر تاسو پیږي عقل لري ها انتم اولئ تحبونهم اے خلقو اولئ تحبونهم دا کسان چې اے خبردار تاسو ووري تحبونهم تاسو مسلمانان د دې کافرانو سره مینه کوي ولا يحبونكم دي تاسو سره مینه نه کوي وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان لري پټول کتابونو باندې وإذا كل پټول باندې وإذا لقوكم رکل چې دی او زی تاسو سره قالوا دی وای آمنا ایمان نوړي دی وداخلو او هر کله چې دی واپس لاړ شي خپل ملګرو ته عبدوا علیکم الانامل دی چکون لګوي د غسین استاسو په بارکه الانامل په خپل غتو باندې من الغیظ د زیادت د غسې د وجنا قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام موتو تاسو مړ شي بغیظکم په خپل غسې سره ان الله بشک الله پاک علیم فی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنه کچره اورسیږي تاسو مسلمانانو ته خوشحالي تاسوهم دا خوشحالي غمجن کې خفقې دي کافرانو لرا وان تصبکم کچره اورسیږي تاسو ته سیئه س تکلیف او مصیبت یفرحوا بها دی خوشاله شي په دا تکلیف تاسو باندې وان تصبروا او کچره تاسو صبر کوي وتتقوا تقوا اختیار کوي لا يضركم كيدهم شيئا هزر نشد الرسول تاسو ته تدبیر د دوی شيئا دیس ان الله بشک الله پاک بما يعملون محيط باغ سچ دوی کوي هغه باندې حاته کون کې ذات ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين